الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم أما بعد बुलबुलों मत रो यहाँ आंसू बहाना है मना बुलबुलों मत रो यहाँ आंसू बहाना है मना पाकिस्तान में रहने वालों को बिजली और गैस है मना دا بټول وایي ښا پرېدم امنن بلبلوں مت رو یہاں آنسو بہانا ہے منا بلبلوں مت رو یہاں آنسو بہانا ہے منا पाकिस्तान में रहने वालों को बिजली और गैस है मना सदर मुहतरम और जमा मुहतरम व मशरान व कशरान पंजोस काल उशु چې ستړی شم دا الله عظیم فضل او مهرباني ده چې په هیڅ حق وینا میں صرفه نه ده کړې یو شی پاتیو به یو حدیث باندې عمل چې هغه افضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر جابر بادشاہ ته یو حق خبره کول دا لوی جهاد دی هغه حدیث باندې عملم الله د بوټو سے په وخت کې پورا کړی دی زما عزیزانو نن 14 اگست ہے او 14 اگست د پاکستان د آزادۍ ورځ ده
55 کاله وشو. اوس په دغه ورځ باندې الله پاک په دې ملک څه مهرباني کړې وه. الله پاک په دا مهرباني کړې وه چې دا ملک د انګريز نه خلاص کړو او مسلمان ته په لاس کې ورکړو او آغاز د آزادۍ دا شیخ الهند کړو. آغاز د آزادۍ مولانا مدنی کړو. آغاز د آزادۍ مولانا ابوالکلام آزاد کړو. آغاز د آزادۍ مفتی کفایت الله کړو. آغاز د آزادۍ د انګريزانو د ورکولو د دیوبند نشوي. بیا په پیښور کې آغاز د آزادۍ مفتی عبدالرحیم پپلزئی مفتی عبدالقیوم دی کړه. د انګريز د لعنت نه الله دا ملک خلاص کړو او مسلمان ته حواله کړو. انګريزان چې تله د پاکستان مسلمانانو ورته ویلي چې خپکیږئ ما ستاسو ارسه زمونږ بسرو چشم دي. څنګه چې تاسو ګډیږئ داسې به مونږ هم ګډي. څنګه چې ستاسو ښځې میمانې به دلته ګډېدي په کلبونو کې داسې به زمونږ ښځې هم ګډېږي. کوم رامتوبونه چې تاسو په دې 200 کاله کې دلته کړي دي ټول رامتوبونه مونږ یاد کړي دي او دا به کوو. نن بیګاله به کیږي که نه؟ بنګ بنګ مه کوئ. نن بیګاله به کیږي. چا اوږدي اوږدي پوکڼۍ جوړې کړي دي. په ډین پلازا باندې د یوې جړه د پلاستیکو یو ګوډای جوړه کړې ده په ډین پلازا. نو هغه د ابل ورځ راسي دا ډاکي دا نو هغه پلاستیک ګوډای چې مې ابل ورځ ولیدا اوس چې د دې کلونه کمالکان پرونه را سره روان دي او نن را روانو نن بیګاله به تشریف پیښور ته وروړي. نو اغیم ځان سره په ډېټسنو کې دمان کې نولې دي او مغه چل ورته لکانم کوي. د مور وادم دی دویم میړه ته ودیږي که خزم دویم سړی ته ودیږي که خورم بل و سړی ته ودیږي. ولې ګډېږي؟ تاسو ذلیل قوم نه به دا ذلت نه وځي. دا ډمتوب او کنجرتوب به تاسو پرېږدئ نه. واورئ په خدای قسم درته خورم چې د اسمان ارادې ګوره دې پاکستان ته ښې نه دي. د اسمان ارادې درته ښې نه دي. 2 کاره وکئ. د عیاشۍ مرکزونه ختم کئ. ښځې کنټرول کئ. ښځې په کور کې کېنوئ او د امریکې پوجا پاټ پرېږدئ. که نه آسمانی به د حضرت نوح علیه السلام غوندې طوفان در باندې راشي. تباه به شئ. جاړئ به. هغه عمري زندگی چې کومه ده اب هم تباه شي.
نن د جشن پاکستان په ورځ باندې د الله شکریا دا کول پکارو چې مونږه د انګريز لعنت نه خلاص کړو او کدا الله د قانون مقابله پکارو څه پکارو نن پکار داو چې تھرو آؤٹ پاکستان چې ده خدای ته په سجده پروت وې چې یا الله تا د انګريز د لعنتی قانون نه مونږ خلاص نن انګريز قانون ستا په پاکستان کې وګورا په 55 کال کې یو فیصله ستا په ملک کې د الله په قانون نشو تاسو وایي چې د الله قانون موجود دی الله لوی دی کلاډ میکاله لویو نه لاډ میکاله زمونږ د مور میړو کا د لاډ میکاله جوړ کړي قانون نن ستا په ملک کې په فیصله کیږي او په درويشت کاله کې محمد رسول الله جوړ کړي قانون د خاور لاندې پروت دی دا ذلیل قوم چې مردار شي ناول دا د خار خلک مولا یو سلور ملوانه مون کور کې راغلي دي دا خاریان وای بجلیګر مولا ساڑھے پیچھے چیس کے مار دے چیس کے نہیں مارنا توڑے نن زمونږ د پښتنو خانان چي دي خانان نه د خر زامن خان خو به هغه توی په خوا چې لس کسبه په درستخان کې ناستا او لس بپاسې ده نن خان په بازار ته روزي د پردي دکان کاوه چې راغوختي دلم یو پیاله ور کېو داسې بګول او چې په لار رواني کنه داسې بګول هغه ورځ یو ماته وای پلانې دې ته تلې ومه دا چڼي مڼي مل تډیرو چڼي مڼي ملسا ول چڼي مڼي ما لعنت ستا په دې خلاصه چې دا خبره دې وکړه کما لک چې په کالج کې سبق وای هغه ته سټوډنټ وای کنه د لاډ میکاله انګریزي چې ABCD وای او 1 2 3 وای هغه سټوډنټ دی او چې سو قال رسول الله وای هغه چړې مړې دی دا مردار چې مړ شي دي ټول مليانو او طالبانو ته ما ویلي دي چې وسم کیږي او دی مردار شي په دې خلک کې ورته متیازي کوي چینی منی د انګريز قانون چې وایي هغه سټوډنټ دی د انګريز یونیورسيټي کې چې وایي لا کوي او د قران یونیورسيټي کې چې وایي دا چینی منی لعنت په داسې ملک او لعنت په داسې قوم لعنت په داسې قوم چې موږ خلک به اوس بیا راولي چې د قران سټوډنټ ته چڼې مڼې وای کنه وای اوس نه لګیایي غړېږي او ځان لبرش ورکوي چې فلانا خلوسی ته مې جی انکسا جی انسته کې میری اتنی ټویټ نہیں ہو جاتی اوس نه تیاری گئی لګیایي 50 کاله کې ستاسو اصلاح نشوه ستاسو تجربه نشوه او مغه چل دی وای جیتو دی کوتی اوته ان کلوتی وای ټول وای جیتو دی کوتی اوته ان کلوتی
او چې د کوم ځای خراو مل ته ودرېږي نو قبل څه شته هر یو برا پاسي زما ورونو زه به تاسو له حق ګټم ویل به که نه به ویل دا پرونم چې جوړ کړي دي دا ګلډانګان دا دغه دا کونسلران داسې روان خدایم بنیاد باسه چرته د سړي ځامن بم شي کنه چرته به سړی هم شي کنه خدای ته وګورئ سم شي هغه عمري او دایمي ژوند کې به بیا جاړئ عمري او دایمي ژوند ستاسو په کیسهخانه کې نه دی نه په پېښور کې دی دایمي ژوند چې دی ستاسو د خاورو لاندې دی هغه کې به بیا جاړئ وای زمکه کلنګ دی زور اور دی زمکه کلنګ دی زور اور دی ځوانان خوندې کړي را لېږي تش پالنګونه پرې کړم زمکه کلنګ دی زور اور دی ځوانان خوندې کړي را لېږي تش پالنګونه زمکه لګ حل برات وای زمکه لګ حل برات وای چې ستالان دي خلق سره گزاران کوي نا ما درې مړی لیدلې دي درې مړی دو مړی مې 300 کال پس لیدلې دي چې په چهره داسې مسکراهټ او تابل را پاسي او ما تر غاړي وځي یو مړی مې اتل سورځ پس د نوتی په دیره کې لیدلې ده راويستوي او کلی ته وړو ما ورته ډېر څه ویل چې مې وباسي ویل نه جی ته غږ مکوا زم لاړم ورپسې چې د قبر ډومبه تخته را لری کړه په خدای قسم په کرسي ناستم دومره لړمان تیر وته او دومره ویختو په او داسې قرار شو چې ما نړ بوټو وته په سیکل را سور شمو بجلیګر ته میزان را ورسو زمون قبرونه با د لړمانو ډیپوي زمون قبرونه با د اور تنوري سلور ملوانو باندې کار نه کیږي او بیا دا ملوانی چې دا تاور سره ټول کال سروزګاری او تمړ شي امولا بداوي چې دې خدای وبخي او بوي او سمام په کړي دي چې قران تلاوت کوي خپل مړو پسې بخي او روټي دې دلګانو نه وخوري او پیسې امتي والی نغدي تاسو خیال راغی تاسو وطن دی یا داسې قوم دی نن په دنیا هیبت راغلی دی چاله بی پاس به الیکشن ته ودرې دی شي کدا د اسلام ملک وې او دا د مسلمان ملک وې دې کې به دا شرط لګېدلې وې چې څوک د قران پاس یې هغه به الیکشن ته ودرې دی شي پکارو کنو پکارو چې چاله قران ورزي چاله حدیث ورزي چپ شو کړکړو چاله قران او حدیث ورزي اب الیکشن ته ودرې نن چا چې د انګريز قانون نه ویلې اب الیکشن ته نشي مطلب څه دی مطلب دا دی چې انګريز نه اب نشي ودرې دی مسلمان بنشي ودرې دی دستا ملک دی یا دستا سو وطن دی که زما په واک وې او چا زما منلې تھرو آؤٹ ملک با بایکاټ کړي وې چې مونږ الیکشن نکاو مونږ د کابل غوندې انقلاب په پاکستان کې غواړو
یو طالب په بازار کې ولاړو ډنډه به ورسره وه مجالو چې هغه بازار کې ښځه ښکاره شوی وی یا هغه بازار کې چا د دکان نغلا کړی آنند چا د لاسه غرق نه دي اجوندی دي ان شاء الله د هغوی په لاس به الله د امریکې اورمیږم ماتوي څنګه چې الله د هغې په لاس د روس اورمیږ مات کړی. نعرې تکبیر طالبان افغانستان امریکا نن به الله د امریکې غرور ماتوي او شروع پې شوې ده که خیر خو که مونږ خپې نه راټینګولې زمونږ په پاکستان کې لویه کعبه چې ده د پاکستان حکمران طبقې کعبه چې ده هغه امریکا ده هلته لاړ شي ورته سجده ولګئ او ورته ووایي چې سبحان صدر بش سبحان صدر بش سبحان صدر بش چې راپاسي صدر بش په ملا وټه دا مزه کوه بش په خزه دا ټول پاکستان واچوم تاسو به وګورئ د بش انجام واجپای څه شی دی چې نن ته د واجپای علاج نشي کولی تاسو له شرم نه درځي چې هندو تا سره یو ځای آزاد شوی دی یو لیس مکه ته چا وانه غسته تا آزاد شوی بنگال تا نه لاړو د کشمیر سودا اوس ټکی لګیا یې د هندو سره چې کشمیر والا خو مونږ ته څه مه وایه کشمیر به انشاءالله د اسلام ډیپو کیږي کشمیر به خدای د مسلمان نه بوزي لیکن هر چا سره سزا او جزا به په خپل نیت باندې کیږي نو زما عزتمندو خدای ته وګورئ او د خدای غلوې ورځې ته وګورئ والله که زم دشمن یم دشمنم والله که یم تبا کېږئ غرقېږئ خدای ته رجوع شئ خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړئ دا ملک په سرکونو لویولو نه راټینګېږي ملک د غریب سره په درد باندې ټیکېږي نن هره ورځ بجلی دومره پیسې ګرانه شو دومره روپۍ سوی ګیس 10% ګران شو پلانې 10% ګران شو خدای ته وګورئ یعنی غریب سړی به چرته پکې لاندې هم نه کینی پکې لاندې وہی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن زدی پکې لاندې نشم کې ناسته ستا بنگلا فری بجلی فری گیس فری محل فری خوراک فری گارد فری د شاهانو ارس فری او غریبانو پسې دا دکانداران دي ټول ورځ په سړی ګرځي دا فارم والی دا څه دلته excise and taxation excise and taxation هغه ورځ یو راغی excise and taxation موزه د ګډې زویا بیا فارمونه په کورونو تقسیم کړی دي او په فارم لیکلی دي کہ 1 ہفتے کے اندر اندر اس فارم کو دفتر میں داخل کرنا ہوگا
نه انکم ټیکس منم نه پراپرټي. الله دې نواز شریف په لشیدارو لړمانو خوړې او سم بیا گنجې راوګت کړي دي. هغه گنجې بیا راوګت دي. راتلو سره چپړاسیان کلرکان د نوکرونو وسته ویل په خزانه بوج دی. نو ما یو غټ سنډا ته وې مال ورته وای چې کور دې د میردین جمعات شاه یو 22 ګریډ سړی وباسا 2000 غریبان روټۍ پکې کیږي کنه کی. نو معتبر له خو ګریډونه اوچته 15 نه 16 ګریډ 16 نه 17 ګریډ 17 نه 18 ګریډ 18 نه 19 ګریډ 19 نه 20 ګریډ 20 نه 21 21 نه 22 چې شنو بس په دوه خاطر ٹھیک شو. غریب سره د کورونو سروے وکړه چې 100 فوټه کور دی فوټوارای په حساب باندې په باندې ټیکس لګي. نو ته په خبیا دلته کارپوریشن شریف جوړ کړی دی. په دې بار چې ګاډي کې چا ټماټر یا تورې او بینډۍ روانې کړي نو د کارپوریشن لارې ورپسې ګرځي. ګاډي لارې کې واچوي بوي ولې لکه وې تا په فوټپات ګاډي روان کړي او زنانه نشي تیرې ده. دغه زنانه پتا شو ډېرې وجاړه. امين کوي دا خپل خزم در باندې وجاړه. دغه زنانه پتا شو ډېرې په فوټپات باندې زنانه نشي تیرې ده. 1500 روپۍ جرم ورک د 100 روپو ګاډي او سبزی نه ده او 1500 روپۍ کارپوریشن لا جرم. دا انتها ده د ظلم کنه. واوره کپ یو علاقه کې یو غریب د شپې نهره تیر کړه زما د خدای په ذات قسمی چې هغه ټول علاقه په الله جهنم ته لیږي. ټول علاقه کله چا په حکومت د مشرف په حکومت کې که په پاکستان کې یو غریب اوګه ود شو د حضرت عمر کار به ور سره کیږي. قسم یې وخوړو چې د دریای دجله په غاړه کسبه د تند مړ شو نو الله به پښتنه د عمر نه کوي. نن د غریب تپوس نشتا د غریب پښتنه نشتا. دمره ماشومان د 2 کالو دمره د پلاستیک بوجه دلته چولی او مونږ تالته دکان ته راشي ماما کاغذونه نشتا په سرک کاغذونه ټولای او هغه خرڅي. دمره ماشومان د دې تپوس به الله چا نه کوي. مونږ په پاکستان واوري داسې حکومت غواړو لکه ابوبکر صدیق. نن ته بیعت شو بیا بل خبره را نه یریږي. 60% به الیکشن خزید کوي. 60% 80% بدر سره خزی په الیکشن کې ولاړی او تاسو به خزو لګرځي چې نه زمون ترور ولاړه نه او زمون ترور دا خور دا پلانې ده. 60% دا بدر سره خزی. مفتی محمود صاحب د خدای پاک وبخي ما ته وی تعالی کا الیکشن شوق ولې نه کوي. علي مفتی صاحب پارام کینا بدغه کې بزه څه کوم پیسې ملای کی
هلته به راته دا ځای خوځوي، هلته به زه تقریر کوم، بس رانار څه به هېر شي. مفتی محمود صاحب داسې وخندل چې سر یې په ځمکه کېښود. ما ته بس په ارام کښېنه، توبه م ده، تاله به بیا نه وایم، دغو سره به زه څه کوم. لا اله الا الله محمد رسول الله. زما دې په دې کلمه قسمی او الله دې د مرګ په وخت کې دا کلمه ما ته نصیب نه کی، که زما به د ادنان والا تر اعلی پورې د ملک د حکمرانۍ شوقي، نو زه به په څلور مذهبه مسلمان نه. زه اوس بادشاہ یم، اوس بادشاہ یم، هغه بادشاہي نه غواړم چې سبا جواب نشم ورکولی. رحمان بابا وایي وای ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې، ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې، زه دې هره ګړی وینم چې خپل سر خورې. و بیړه د غر کا شد اقتدار په خوند ګرځي، سر خورې لګیا ہے. غم د سیمه او زر خورې، زه دې هره ګړی وینم چې خپل سر خورې. عقوبت به دې یو خڼ د سینې وځي. په دې ټکي پوه شوئ؟ ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې، زه دې هره ګړی وینم چې خپل سر خورې. که چا تله د انصاف په لاس کې درکړه، نو خپل خر او د بل اسبه برابر کړې. تو نالت دې هم په داسې منصفه شه چې د حق ته باطل ورته گذر کړې. بدخواهاو ته څوک نیک نصیحت نه کا، رحمان ستا په غم شریک دې که باور کړې. که په قدر په قیمت برلې اسمانې، خود بینی مکړه د خاورو بندیوانې. میں ویلیو که نه ویلی؟ میں خو چیرې کوي. میں د چیلې بچې هم کتلې دي، کتلې هم د کنزبانی مرګ شي. میں که په قدر په قیمت برلې اسمانې، خود بینی مکړه د خاورو بندیوانې. بیچاره عاجز ور بشي تور تملا، که رستم غوندې د دهر پهلوانې. کم زمان به مزغه مات ریز مریض پریوزه، سو بسور په اس د عمر تیز روانې. د اجل په نقارو بد تاراج کا، که د درستی دنیا راج کوي سلطان. مرسلان پیغمبران مرګي خاموش کړه، چې خولې وي په سنا د رب ګویانې. دا د خام اندېښنه د کم دلیلا، چې ازغي کری په تما د ریحان. قافلی چې د یمین شمال بیلیږي، اے حافظه تب ملد کم کاروان. قیامت کې با دو ډلې جوړی شي، یو خي طرف ته یو ګس طرف ته. خي طرف ته به د جنتیانو ډلې او ګس طرف ته د جهنميانو ډلې وي. نو حافظ الپوری وایي چې قافلی چې د یمین شمال بیلیږي، اے حافظه تب ملد کم کاروان. چې اجتناب د غیرو چارو نه په ژوندو نه کړې، سفر دی ګران دی د خطر په لار به پندو نه کړې. په ژوند کې د آرامتوب نه دی توبه کړې نه، په ژوند دی چې دا ایرړې ګډې سنبال کړې نه.
د مرګ نه رستو والله چې وکړي بیا نه کېږي. لوی عذاب چې په پاکستان به نازلېږي هغه د ښځو د وجې نازلېږي. تباه کېږي لږ چې په خېټه موړ دی ښځه یې بربنډه کړه. پخوا به ګیرخریلو په دې موټر سایکل ښځې ګرځولې، اوس ګیرې والی په ما چې هلته تېرېږي نو موټر سایکل روکي ښځې تمام ښیي چې دا دی ستاسو دشمن. نو یو ته چې زه وښودم نو هغه ورته وایي ورکې ګیرو والا. نو دا ګیرې چې اوس زه ګورم که نه نو ما ته دا خان خبره را یاده شي. یو طالب ته ویلي ملا صاحب ستا دا ګیره ښه ده که زما د سپي دا لکۍ ښه ده؟ هغې ورته ما ته پته نشته. ولې؟ وی که ایمان تیر کو خو ستا د سپي د لکۍ نه ښه ده، او که ایمان تیر نه کو ستا د سپي لکۍ ته ښه ده. نو چې بربنډه ښځه په موټر سایکل په ځان پسې سوره کړي او ګیرې مې دې ګیرې نه د سپي لکۍ ښه ده که نه ده؟ دا چې دې ګیرې نه ونیسم وای نو دا لاس به کله راځي ما کې، او ما اوس کمزور یم شم ګرځېدی نه شم. دې ګیرې نه مې نیولی ورته یم څنګه چل دی، او دا ښځه یې راته ولاړی. دا ملک شو چې اجتناب د غیرو چارو نه په ژوندو نه کړې، سفر دی ګران دی د خطر په لار به پندو نه کړې. په عادتي توبه بخلاص د ګناهونو نشي، په عادتي توبه بخلاص د ګناهونو نشي. سونه سوحا غوندې توبه محکم سوګندو نکړي. حلال حلال ګڼه حرامونه پرهیز کا مدام، لکه د اوښ په شان په دواړو جام نوش خوندو نکړي. تبه په ورځې د قیامت کې به حیران ولاړې، په هغه ورځ کې به په دې ژبه چلندو نکړي. حافظه نور په اوسنو یارانو منازېږه، په خوله غلیم ته چې خوږه پیاله د قندو نکړي. څه به کوئ؟ انجام بم څه؟ زما عزیزانو هغه ملک مونږ په هیڅ قیمت داغه ملک حکمران منلو ته تیار نه یو چې کم ملک کې د غریب د جامې او د غریب د ملاستې او د غریب د روټۍ پرورش نه. دا ټیک ده؟ کم ملک کې چې د غریب بچي په ځمکه باندې کاغذونه روټۍ راټولوي او په بیا د ننبینه روټۍ علي او اوچی خوري او کور ته وړي، هغه ملک نه دی او هغه وطن نه دی. نن مونږ چې یو هغه ورځ یو بزرګ را سره ناستو، نو یو خان راغی، نه داسې وی خان را ملکینو د خوځېږي ولې کی خو خوړې لاندې نه که څه چل دی؟ دا عادت به مونږ نه کله وځي، دا شی به مونږ نه کله وځي. بس اخري خبرې واورئ. نن بیګاله په نشترحال کې به چې څه مهربانۍ کېږي، اوس نه ورته زمونږ سلام، ښځو ته مم سلام دی او هغه سړو ته مم سلام، ټول ورته سلام وکړي. په دغه بورډونه لګېدلي دي په چوکونو، 14 اگست مبارک ہے، بمبان ہو 14 اگست
د خوشحالۍ شپه ده او که 14 اگست د کنجرتوب او د ډمتوب شپه ده. بیګاله به چې کوم ډمتوب په پاکستان کې کیږي الله دې امان راکړي او داغه صبر ډیر اوچت دی چې د اسمان را باندې نه راغورځي. د هر بغاوت د الله نه به بیګاله انتهای دار بغاوت. نو عزیزانو مونږ دنیا کې دنیا ته نه یو راغلي، دنیا کې آخرت جوړولو ته راغلي. خدای ته وګورئ چې خدای ته رجوع شي. خزه کنټرول کوي، بچی کنټرول کوي، ځان کنټرول کوي، کینی تبا کېږي، غرق بشي، مال هیڅ پلاس نه راځي. خو الحمدلله چې دخله د حق وینا توفیق خدای را کړی دی. دا مې 50 کاله وکړه او که د خدای د پاره مې کړي نو هغه د اجر غواړم، او که دنیا د پاره مې کړي هغه د جهنم غواړم، او که خدای له مې کړي نو دا غي نه اجر غواړم. عزیزانو تبا کېږي. په دې پیښور کې زه وړو کې لوی شوم، ما پکې لوی لوی خلق لیدلی. ما پکې مفتی عبدالرحیم په پلځای لیدلو، ما پکې مفتی عبدالقیوم لیدلو. اوس په دې د خدای نه کروڑها شکرونه وباسم، په ځای کې ناستم او د خدای نه کروڑها شکرونه وباسم چې الله د مفتی عبدالرحیم او د مفتی عبدالقیوم په مصلی راته داسې نعم البدل را کو چې ان شاء الله په ټول پیښور کې ثاني نشته. او یو دته مې د زړه نه دعا وزي چې د حق وینا د پاره الله دې دل سره د بچو وګد عمر ورکی. کدا انتظامات راته د نه کوله دا دومره حق به مونږ چرته ویلې شو یا مونږ چرته د خپل بندوبست کولې شو. تاسو خیال راغی خیر ولا غواړو نن به دمتوب په سرکاري پیسو کیږي، مونږه دا سټیج او لوډ سپیکرې خیر ولا غواړو. بیګا مې دنه پښتنه کوله ول 15,000 روپۍ په دې خرچه راځي. نو دا چندو مندوله چې دې درشي په اخلاص ورکوي. خدای مرکه په خبره پويږي کنه. دا ځان نمبر جوړ. زما علاقه کې یو سړی دی د غرانه بیګا چا تاسو کو ول دا څنګه سړی دی؟ مال 12 برس کتے دی پوچھل نل کے دے وچ پائی، 12 برس کتے دی پوچھل نل کے دے وچ پائی، جاں کڈی تو ڈنگی آئی ذرا نہ گئی ڈنگی آئی. ملدا د سپیلا قاعده 12 کاله چې په نچا کې کېدم جراوي بس کګي. دا باز سړی کې خیال می کړه د سپیلا کوي. نو زه په همدردۍ سره یو اپیل کوم موجوده حکمران طبقه ته، په همدردۍ سره چې د غریبانو په دې ګرمۍ کې د دې بجلی علاج وساته، د دې سوی ګیس علاج وساته، او دا ټیکسونو د دې علاج وساته، معتبر نه اغسته نشه او غریب پسې د ډلې ډلې شکوشي کړي په بازارونو کې ګرځي. دا درته په همدردۍ وایم کني تب هم لاړ شي کم طرف ته چې جنا صاحب لاړو، صدر ایوب لاړو، یحیی خان لاړو، بوټو صاحب لاړو، ضیاء الحق امیر المومنین لاړو، اوس زه ټوپونه وای لګیا دي. کم نون مسلم لیگ کې جوړ کو کڅ شه ضیاء شهید مسلم لیگ دی کې خوشی الکا
شهیدان بشي خدای تباہ و برباد ای د خدای په عظیم قهر گرفتار جماعتونه شهیدان څکه قرآن شهید کړي دي جماعت سي ټول قرآن لګیا دی په پاکستان کې خپل اندې پېماليږي خزه او نر بیګاله د قرآن قوانین بخپل اندې پېماليږي کپه دې ځکه چا د تعزیرات پاکستان د دفع خلاف ورزي وکړه پولیس به نيسي کنه او په دې ځای کې چې خزه ورته را رواني د قرآن په خلاف ورزي وکړه پولیس یې نيسي حفاظت کې چې مې زنانه ده چې لاس ته پیونه دا خو راوتیم دی له کنه نه خو راوتې دی له خپل خاوند چې چړ دی حفاظت کوي او زه چې په مزدورۍ مې چا سره نه چا ګنده په سایکل تړي هله قانون لاس کې واغتو کسٹم والا په لینکوزر کې ورپسې ګرځي خدای ته وګورئ د خدای لوی ورځې ته وګورئ تباہ بشي بیړه بم غرق شي زما په خدای قسم دی چې د قبر نه بم د اور لمبې روزي بانک شو یا دا مولیانم دې ته وزګار دي کنه هم د الله اکبر ایو مولا ما ته وی مالک راستا مقتدیان خټول رامیان غوندي ته څه چل کې ول نزال علی مثلا ز څه چل کوم په مصلا زداس چل کوم زداوم چې علیکم غضب الله علیکم غضب الله پتا شو د خدای غضب دې د سور زامنو دا دې تر چې ناس دی او دې بل یو کابل مولا مدرسې دروانو ماته چې مولانا سے مولانا خبر مال پارام کې نه وخت دی مدرسې ته زما ول خبره خوره مال څه چل دی ویلې ولې رانه منډي وې ملتا غوړه دی جوړه جنازه کړې ول نو ما څنګه جنازه کړې ده ځان خو په یو کنه ځان نه دی ویل هین جوړ کړې دي ما ته وې مال خواه صدق ول چې ودرېدم مال چې یو من بوس پاروا د دې دوس بچیا مونږ هم درته غسته دی بوو چرانه د بخنه بویو نه ګوري بوی تاسو تنن مولا سپک مدرسو په سراغت مدارس دینیه دا چل بکیږي مدارس دینیه دا چل بکیږي مدارس دینیه مدارس دینیه به وی د دې حفاظت به الله داسې کوي لکه الله چې د کعبه حفاظت د ابراهه د فوج په بابیلو کړو اتیانو فوج پیراوستو چې ورانه کوي دا کعبه اے څوک نو د کعبه پختنه والا قرآن څه وایي الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تذلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجاره من سجیل په مخوکا کې کانه پاتی به چرو غردولو ټمبمو و پاس نه به وړو کې سورې ولاندې نه به تی دومره وشلولو په ابراهه چې کم کانه راو مارغه راوړو ابراهیم منډي کې چې دا کار وکړو منډي چې یمن ته ورسېدو بادشاہ ته چې بادشاہ خدا چلو مارغان رالو ټول فوج او اتیانې تباہ کړ ولکینه مړه مارغان څنګه تا د پسې مارغه تلې داسې پروشندان کې ناس ولدا دی والله چې مارغه ته وکړه هغه ټوپ کو په ابراهیم کانه روغردول لاندې دا سنبای ولا دومره سورای کا وره د مدرسو غم وړه د دې حفاظت به خدای کوي ته پوه شو د ماتم پټکه خو دې تړلې ده تور
ماتم نه ده، خوشحالي ده. دا مدرسې بم وي، دا طالبان بم وي، دا دین بم وي، دا قرآن بم وي، دا نور به څوک. ټیک شو، کم خدای چې لمبر په لمبر مونږ ته ټولو خود، هغه خدای به لمبر په لمبر مایم راته وخی. ته پوه شوې؟ پاکستان زمونږ ملک دی، زمونږ وطن دی، مونږ په فخر کوو، لیکن دعا بدا کوو چې یا الله د پاکستان حکمران د ابوبکر غوندې راکې، د پاکستان حکمران د عمر غوندې راکې، د پاکستان حکمران د عثمان غوندې راکې، د پاکستان حکمران د علي غوندې راکې، د پاکستان حکمران او شیعو د امام حسین غوندې راکې چې په قرآن ټول بال بچ او ځان په کربلا کې په یزید قربان کو. قرآن د پاره ځان قربان کړو کنه، کنه امام حسین حکومت غوښتو، قرآن غوښتو، دغه سي قرآن د پاره با تاسو مرسه قربانه وای او مونږ به هم قربانه وو. اخر کې وای چې بلبل پکې نوی بوستان سکړما، چې بلبل پکې نوی بوستان سکړما، بے میوه بسروي قد خرامان سکړما. چې اسلام پکې نه پاکستان موږ سکو وای لکه پاکستان سکو چې اسلام پکې نه، چې بلبل پکې نوی بوستان سکړما، بے میوه بسروي قد خرامان سکړما. چې علاج میں د مرض کولې نشي، چې علاج میں د مرض کولې نشي، افلاطون غوندې حکیم د یونان سکړما. نن سبابت خالی منګول درمو، که بادشاہی د اورنګزیب او شاهجان سکړما. د ګناه دریاب لاو کم لوی خدایا، ز رحمان بد معاشر په میدان سکړما. اخیری خبره و قیامت کې با د الله عدالتي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم به وکالتي او ټول مسلمانانو دا په غور دا یو ټکی ووري، نور تقریر وکوي او زده کوي یا کني کوي، دا یو الله به حاکمی आवाज به وشي چې لمن الملک اليوم، د نن ورځې بادشاہ څوک دی؟ ټول بادشاہان به سرنګون ولاړي. आवाज به وشي چې لله الواحد القهار، د نن ورځې بادشاہ غيو دی چې نن ډېر په قهر دی. د الله به عدالتي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم به وکالتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو ریټ او کی ریټ عدالت عالیه کې به ریټ کی سبا وای وقال الرسول پتاسو بداوو کی پتاسو وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. یا الله دا زما سمره قوم چې ولاړ دے خدای دې بستا په قرآن پوری ټوکی کولې. دا رټ بدر باندې په قیامت کې خدای کوي، رسول الله کوي. نو چې پیغمبر رټ کون کوي او خدای غوندې عادل بادشاہي اگر رټ بنا منظوری کا منظور بھئی نستاسو بسان جانی د قرآن تجون نو وقف کولو باندې با په قیامت کې رټ پتا سکی. واخر دعوانا ان الحمدلله. یا الله یا الله د خپل لوی شان په خاطر، یا الله د خپل لوی رحم او د خپل لوی کرم په خاطر خدای په پاکستان کې د خپل کتاب نظام راول،
خدای په پاکستان کې د خپل کتاب نظام راوړي. یا الله په پاکستان کې د غریبانو په حال باندې رحم وکړي. خدایا د غریبانو دشمنان تباہ او برباد کړي. یا الله د امریکای غرور مات کړي. یا الله د امریکای غرور مات کړي. یا الله امریکا سره د مرګرو تباہ او برباد کړي. خدایا ته دا جوړ کړې ملک پروردگار په اسلام آباد کې. خدای ته په اسلام آباد کې د خپل حبیب په خاطر مونږ کې چې کوم بیلاری دي یا الله ټولو ته هدایت د نیکۍ وکړي. خدای زمونږ خزو ته هدایت د نیکۍ وکړي. زمونږ لونو ته هدایت د نیکۍ وکړي. زمونږ بچو ته هدایت د نیکۍ وکړي. یا الله دا ډېر ښکلی ملک پروردگار په دین آباد کې. او یا الله چې د مدرسو او د طالبانو څوک دشمنانی خدای ته ورته هدایت وکړي. او که هدایت نه ورمېږي مات کړي. الله دې تاسو څومره چې د جلسې ته راغلي یئ خدای دې ستاسو ټول شرعي مقاصد پوره کړي. او الله دې مونږ او تاسو ټول داسې نیکان کړي چې هغه پې راضي کېږي او زمونږ آخرت پې ښه شي. الله دې علماو ته د دین د خدمت کولو دین زیات توفیق ورکړي. انت ولینا فی الدنیا والآخرة توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین.